والبيهقي كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال حسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر وقابل احترامات زيب مسند صدارت في طريقة ورهبر شريعة أستاذ العلماء محبوب الصلحاء مداح المصطفى صلى الله عليه وسلم شيخ القرآن والحديث جناب حضرت العلامة مولانا ظفر گل خادم صاحب دامت برکاتهم علينا، او د دوی مبارک وخی او دس طرف تناس و مجلس کی تشریف فرما دیگر جید علماء کرام مشایخ عظام جلیل القدر صوفیاء کرام او د لرې او نږدې نه راغلو ښاغلو مهمانانو میزبانانو کریم رب دې زموږ او ستاسې دا لږ ناستې د حلوي ورځې د نجات ذریعه وګرځولې. کوشش کوم چې په مختصر وخت کې د خپلې خبرې راخلاصه کړم. ستاسو د عوام ورونو نه یو توقع یو امید ساتم، هغه دا چې تاسو د خپل تمامه توجه د بیان ته راوګرځوئ. بعضې یاران داسې محسوس شي چې هغې ناس په محفل کې وي خو د هغې توجه د محفل نه بهر وي، هغې ته بیا د بیان څه فایده نه میلاویږي. د محفل خپل برکات به وي خو د بیان څه فایده بیا هغې ته نشته. چې څنګه تاسو د خپل مصروفیات پرېښوده، خپل تکاوټ ته مو نه کته او دې محفل ته راغئ، نو داسې د خپله توجه نه ده دې محفل ته راوګرځوئ. زه د خپل بیان آغاز کوم. زما د بیان موضوع ده تبرکات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. انشاءاللہ چې زه په دې کم احادیث ویم اکثریت به یا د صحیح بخاري روایت وي او یا به د صحیح مسلم شریف حدیث وي اکثریت، او بعضې به داسې وي چې هغه بعضې روایت به داسې چې هغه که د صحیح بخاري یا د مسلم نه وي خو د معتمد کتاب به وي، د مشهور د حدیثو د ذخیرې د یو بهترین او مشهور او د یو معتبر عالم د کتاب حدیث به وي. انشاءالله د حوالې سره به مختصرا درته وایم. تبرک بآثار الصالحین، هر هغه شی چې د انبیاء کرامو یا د اولیاءو د ذات سره څه ناڅه تعلق او وابستګي پیدا کړي، که دا شی دا تعلق لرونکی شی د مابقیت د ذات د هغې نه لکه د هغوی لاړه یا د هغې خوله یا د هغې مبارکانو زلفانو ویښته یا د هغې مبارکانو اصفارو نوکونه، یا دغه یو شی چې دا تعلق تر دغه ذات پورې لري
د سر نه دې خبرو ته توجه کوئ نو تاسو وروسته په تمامه مسله باندې په خپله پوهېږئ. ما درته وویل چې هر هغه شی چې د زواتو د انبیاء علیهم السلام یا د اولیاء کرامو سره تعلق لري، که دغه شی مابقیه د ذات د دوی نه وي، لکه د دوی زلفې یا د دوی نوکان یا د دوی خولا یا د دوی مبارکانو لاړه، یا دغه شی زید وي مابقیه د ذات نه وي، یو شی زید دی خو څه ناڅه تعلق تر دغه ذات پورې لري، لکه د دوی مبارکانو لباس او جامه، د دوی مبارکانو پیزار او نعلین، د دوی مبارکانو مستعمل لوښي، یا هغه معجزې چې دوی په هغې باندې ناستې کړې وي، نو تمام محدثین فقها لیکي دا ټول د برکاتو نه ډک دي. او صحابه کرامو به په وخت د امراضو په وخت د مصایب او مشکلاتو کې تبرکات د نبی علیه السلام استعمالول په نیت د شفا، په نیت د کثرت او د زیادت باندې. انشاءالله په دې باندې زه صرف د صحیح بخاري او د صحیح مسلم اکثریت روایت درته وسویم، تاسو ته به د صحابو د محبت هم ظاهر شي، د هغې نظریه او عقیدت به هم درته ظاهر وګرځي. توجه مو شته دی؟ جواب راغلی مال لږ جواب راکړي. توجه شته؟ دا څومره چې په محبت راغلي یو ګڼ راغلي دقه څه جواب راکړي. توجه مو شته دی؟ اول نمبر روایت د صحیح مسلم شریف دی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځل نبی علیہ السلام د بیبی ام سلیم کور ته راغی، یعنی مونږ کره راغی، او مبارک زمون په کور کې د څرمنې یو بستر و، په هغې باندې دی مبارک آرام فرماش، دوی مبارک مونږ کره آرام کولو. زمون کور کې دی او بیبی ام سلیم په دغه وخت بهر وه. کله چې بیبی ام سلیم زمون کور ته راغله، یعنی خپل کور ته راغله او وی کتل نبی علیہ السلام په بستر پروت ته آرام کوي، نو حضرت انس صحابي فرمایي وایي د نبی علیہ السلام د بدن مبارک نه خوله روانه وه او دا خوله به په دې څرمن او بستر باندې څڅېدله. بیبی ام سلیم چې وکتل چې د نبی علیہ السلام د بدن مبارک خوله ده او په دې بستر باندې څڅېږي، نو دې د شیشې یو بوتل راواغست او هغه خولې ته یې ونیو، هغه څرمن یا هغه تورشک تولۍ نه چوڼي کوي او د هغې هغه خوله د نبي علیه السلام راخلي په دې بوتل کې اچوي. نو د مسلم د حدیث الفاظ دا دي ففزع النبي صلی الله علیه وسلم، مبارک ویېرېد او په هیبت راپاڅېده او بیبي ام سلیم ته وایي ما تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم دا ته څه کوې؟ بیبی ام سلیم ورته وایي ستاسو خوله په دې بوتل کې اچومه، دې دپاره نرجو برکته لصبیاننا، الله محبوب ستاسو دا خوله راغونډوم په دې بوتل کې جمع کومه، کله چې زمونږ په دې کور او قبیله کې ماشوم بیمار شي یا یو بیمار پیدا شي، نو مونږ دا ستاسو خوله راوالو هغه بیمار ته یې ورکړو، نو د دې ستاسو د خولې د برکت نه الله تعالی زمونږ بیمار ته صحت او شفا ورنصیب کړي. مبارک ورته څه وایي؟ د صحیح مسلم روایت ته مبارک ورته فرمایي اصوبتې ته حق ته ورسېدې، تا بالکل د شریعت مطابق عمل وکړو. مبارک ورته وایي تا بالکل د شریعت مطابق کار کړی، تم نے ٹھیک کیا، اصوبتې ته حق ته ورسېدلې. څه ښکلې عقیده وه د دې صحابه کرامو چې د الله د محبوب خوله ځمکې ته نه ورکوله او د خولې باره کې د عقیدت لږ وګوره، نو خوله په بوتل کې ږدي او ورته وایي دا موږ خپلو وړو ته ورکوو او الله تعالی پې زموږ وړو له صحت او شفا ورنصیب ګرځوي. یاد ساته. دا اول نمبر روایت د صحیح مسلم د حضرت انس سے د مرویاتو نه. دویم نمبر روایت د صحیح مسلم شریف دی، کتاب الصلاة، صحیح مسلم روایت دی. د دې دویم حدیث راوي حضرت انس رضی اللہ عنہ دی. حضرت انس سے فرمائی چې نبی علیہ السلام مبارک مکه د سحر منځ کو، نبی علیہ السلام او اذا صلى الغداء، کله چې دی مبارک د سحر منځ کو
او د سحر د مانځنه به فارغ شو نو جاء خدم المدینه د مدینه منورې دا واړه واړه ماشومان براغله او د مبارک د جمعات نه بهر به ودرېد او راغونډ به شو او یو دوه به نو ډېر ماشومان براغله او د دوی په لاسونو کې به لوښي وو فیها الماء په هغه لوښو کې به اوبه وي او د جمعات نه بهر به ولاړ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي ډېر کرتا دا صحابه کرام دا وړو ماشومان د انصار براغله فی الغداة الباردة په یخ ژمي کې براغله یخ سحر به یخ اوبه به ورسره وي یخ ژمی به کله به اوړي کې راغله کله به ژمي کې راغله ډېر کرت به وي ژمي کې به راغله لاسو کې به اوبه نیولې وي او د مبارک په انتظار باندې به ولاړو چې دوی مبارک به د ژمي نه فارغ شو د جومات نه بهر به تشریف راوړلو نو دې صحابه کرامو به د اوبو ورته نیولې وي چې قربان دې اوبو کې مونږ ته د برکت لپاره لاس ووه حضرت انس فرمایي فیغمس یده فیها نبی علیه السلام به د خپل لاس راواغسته او هر ماشوم ته په دې یخ ژمي کې په دې یخ سحر په دې یخ اوبو کې مبارک به د لاس د برکت لپاره ورته اوبو کې وهلو شارح فرمایي وایي دا اوبه به دې ماشومانو کور ته یوړې د مدینې انصارو به د دې اوبو سره نورې اوبه مکس کړي او ټوله ورځ به د برکت او د شفا لپاره د نبي علیه السلام د لاس مبارک دغه اوبه په کور کې استعمال ګرځولې یاد ساته سو ښکلې عقیده وه د صحابه کرامو سو ښکلې محبت وه د صحابه کرامو د الله د محبوب سره دا دویم روایت دا هم د صحیح مسلم شریف روایت دریم روایت د بخاری شریف د کتاب الصلاة حدیث دی توجه مشته دی جواب راکړئ لږ په مینه باندې جواب راکړئ توجه شته دی خیر خیر تاسو ټول کېنئ الله تاسو ته اجازه کړئ صاحبان تاسو توجه دې خوښه دې نه کنه یار څومره په محبت راغلي او څومره ویلي دک څه د ملي आवाज راکړي تاسو توجه شته دې درې نمبر روایت د صحیح بخاری شریف روایت ده د صحیح بخاری روایت ده کتاب الصلاة کې دا حدیث ذکر دی حضرت عتبان بن مالک انصاری صحابی دی بدری دی په بدر کې د نبی علیه السلام سره غزوه بدر کې دی شریک وو ډېر بختور صحابی دی عتبان د مبارک نبی علیہ السلام تراغه د صحیح بخاری روایت مبارک تراغه نبی علیہ السلام ته وایي چې قربان یو می د سترګو نظر کم شو زه د خپل قوم امام یم زما د کور او د جمعات په درمیان کې فاصله ده او درمیان کې یو خوړ راځي دوه کله چې باران وشي بارانونه زیات شي نو قربان په خوړ کې اوبه راشي نو بیا زه دا اوبو د وجنا جمعات ته نشم تللی او د الله محبوب یو مې د سترګو نظر کم دی دویم زما د کور د جمعات په درمیان کې د اوبو خوړ دی چې هغه راشي بیا مسجد ته نشم تللی مبارک ته وایي تاسو ما کره راشئ او ما کره یو دوه رکعته لمونځ ادا کړئ چې زما د کور بختور شي چې کوم ځای تاسو لمونځ کړی وي نو زه به د برکت لپاره بیا هلته لمونځونه کوم نبی علیہ السلام ورته وایي سأفعل ان شاء الله زه به دا کار وکړم در به شم ان شاء الله سبا شو د بخاری روایت دی عتبان فرمایي رضی الله عنه بدری انصاری صحابي وایي سحر وختي چې نور راخېږي په دغه ټیم نبی علیه السلام زما د کور دروازې ته ورسېد او ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي مبارک اجازت غواړي راتلی شم وایي ما ولې اجازت ورکړه اوس لږه توجه زیاته غواړم وای مبارک د کیناستونه وړاندې ما ته فرمایي
عتبان أين تحب أن أصلي من بيتك کوم ځای په کور کې خوښې چې ځان ته 2 رکعته مونځ ادا کړم هغه ځای بختور شي. نو صحابي مبارک فرمایي فاشرت له الى ناحيه من البيت د کور یو ګټ د کور یو حصہ په کور کې یو موضوع مې خوښ کړی وای زما په دې زړه کې داو چې مبارک راشي دلته به مونځ کوي. ما ته تاسو کوي اين تحب ان اصلي من بيتك کوم ځای دې خوښ کړی کوم ځای خوښې چې مونځ وکړم. وای فاشرت له الى ناحيه من البيت ما د کور یو ګټ ته اشاره وکړه. ما ویل د الله محبوب داسې مې خوښ دی دلته مونځ کوي. مبارک راغی ودرېدو مونږ ورپسې وروسته صفونو کې ودرېدو. عتبان رضی الله عنه فرمایي فصلى رکعتین د الله محبوب زما په کور کې 2 رکعته مونځ وکړو. د دې مونځ نه بعد چې کله به ما په کور کې مونځ کولو نو ما به په هغه ځای باندې مونځ کولو تبرکاً چې په کوم ځای د الله محبوب مانځه ته ولاړو چې په کوم ځای د هغې قدمونه لګېدلي ما به هلته سجدې لګولې په نیت د برکت باندې به ما هغه ځای بیا د مانځه دپاره کور کې مقرر کړی وي. ابن حجر عسقلاني صاحب شارح د بخاري دی او مبارک فرمایي ففيه التبرک بآثار الصالحین دې کې وي عقیده د تبرک د آثارو د صالحینو. تاسو ته وړاندې ما یو خبره وکړه هر هغه څه چې هغه ځواب د دوی سره تعلق لري که هغه یو شی مابقیه د ذات د دوی نه وي لکه د دوی مبارکانو د خولې لاړه یا د دوی مبارکانو د بدن خولا یا د دوی مبارکانو ویښته یا د دوی مبارکانو نوکونه وغیره یا یو شی ضعیف چې څه ناڅه تعلق تر دغه ذات پورې لري کاغه د دوی جامه وي کاغه د دوی مبارکانو پیزار وي کاغه د دوی مبارکانو مستعمل لوښي وي یا هر هغه ځای چې دوی مبارکانو پې ناستې کړې وي دا ټول د برکاتو نه ډک دي. ما وړاندې دا خبره کړې وه. دا درېیم روایت ما تاسو ته بیان کړو د صحیح بخاري شریف. تاسو سوچ وکړئ صحابه کرامو به څومره محبت د نبي علیه السلام سره کولو. کور کې به چې مونځ هم کولو نو مبارک به راوغوښتو چې کوم ځای به مبارک مونځ وکړو نو صحابي مبارک به بیا عمر بر لپاره ځای باندې د برکت دپاره مونځونه کولي. څو ښکلې مینه لري دا صحابه د محبوب سره څو ښکلې عشق لري څو ښکلې نظریه او عقیده لري. 4 نمبر روایت د صحیح بخاري شریف دی. توجه مشته دی د صحیح بخاري روایت دی. د حدیث راوی حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنہ دی. ابو جحیفه رضی الله عنه فرمایي ویوزل نبی علیہ السلام مبارک د سور رنگ خیمه لګېدلې د څرمنې او په هغې کې تشریف فرما دی او مبارک په خیمه کې دننه اودس وکړو او چې کله د اودس نه فارغ شو چونکې اودس یې په خیمه کې کړی نو ظاهره خبره ده چې په لوښي وغیره کې به دې مبارک اودس کولو چې اوبه بې ځایه توی نه شي. نو چې کله مبارک اودس وکړو حضرت ابو جحیفه فرمایي رضی الله عنه وایي دا لوښی چې کوم لوښي کې نبي علیه السلام اودس کړی دا مستعمل یوز اوبه وي پکې وایي دا لوښی بلال راواغسته او د خیمې نه بهر شو. او چې کله ابو جحیفه رضی الله عنه فرمایي چې کله دا لوښی د خیمې نه بهر شو نو دې مبارک فرمایي ورأیت الناس یبتدرون ذاک الوضوء مبارک فرمایي ما دا صحابه ولیدل چې دې صحابه کرامو د بلال صاحب په لاس کې وضو ولیدو د مبارک په فتحې د اوبو سره وضو. ابن حجر اسقلاني صاحب فرمایي مستعمل اوبو د اودس ته ویلی شي یا باقي مانده اوبو د اودس ته ویلی شي. چې کله ابو جحیفه رضی الله عنه فرمایي چې صحابو د بلال په لاسو کې د محبوب مستعمل اوبه د اودس ولیدې نو دومره عاشقان صحابه دي یبتدرون ذاک الوضوء د صحابو رامنډه کړه د بلال صاحب په طرف باندې او د بلال صاحب نه د اودس دغه اوبه راخلي او څه مینه ناک صحابه دي هغه اوبو کې لاس لندی او هغه نیم لاس زر زر په مخ باندې او په سینه باندې راکاږي. بلال صاحب مبارک سره اوبه دي صحابه یې نه د اوبه راخلي په بدن باندې لګوي. حضرت ابو جحیفه فرمایي اوبه لګي صحابه زیات اوبه ختمې شوې نو د هغې نه بعد ما ولیدل چې صحابه کرامو یو صحابي به د بل صحابي په لاس پورې لاس ولګولو اخذا من بلل ید صاحبه یو صحابي به د بل صحابي مبارک په لاس لوندوالي پورې لاس ټچ کړو او هغه لوند او زمن لاس به د برکت دپاره راواغسته او په خپل مخ او سینه باندې به یې راښکلو. یاد ساته سبحان الله څومره مینهناک صحابه کرامو د مبارک د اودس اوبې ځمکې نه ورکولې د مبارک خوراک ځمکې نه ورکوله. مبارک ته به د کور نه اوبه وړې وي دې کې لږ لاس ووهئ مبارک به کور ته وغوښتل دلته مونځ وکړئ چې دا ځای بختور شي. څو ښکلې نظریه وه د دې صحابه کرامو. 5 نمبر روایت د صحیح مسلم شریف د کتاب اللباس حدیث دی. 5 نمبر روایت د صحیح مسلم د کتاب اللباس روایت دی. راوی د حدیث
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے فرمائی نبی علیہ السلام مبارک جن کی یو حج کرے دغه حج په موقع باندې د مبارک د جون اخیری کلونه دي مبارک د حج په موقع باندې په مینا کې چې کله راغی جمرې ته او د شیطان وویشته او د شیطان نه بعد انس سے فرمائی مبارک راغی دی داغې نه بعد نحر کو قربانی وکړه او داغې نه بعد حضرت انس سے فرمائی نبی علیہ السلام حلاق راو غوښتلو د مسلم شریف روایت دی د کتاب الحج روایت دی حلاق راو غوښتلو د کتاب اللباس نه بل حدیث دی د بیا راځه دا د کتاب الحج روایت دی حلاق راو غوښتلو او حلاق ته وایي نئی ته وایي زما د ښي طرف دا زلفې مبارکې واله زما دا سر کم کا نو نئی راغی ښي طرف ته مبارک ته کېناسته او د ښي طرف ته تمامې زلفې ورته واغستې نو د هغې نه بعد نبي علیه السلام ابو طلحه انصاري رضی الله عنه وغوښتو او هغه ته یې خپلې زلفې ورکړي او د هغې نه بعد بیا حلاق ته وایي اوس دا ګس طرف واخله هغه ګس طرف تمامې زلفې مبارکې ورته کل کړلې هغه زلفې م راواغستې ابو طلحه انصاري ته یې ورکړي رضی الله عنه او د هغې نه بعد نبي علیه السلام ورته امر کوي اقسمه بین الناس ابا طلحه زما دا زلفې والا د حج په موقع باندې یو لک صحابه کرامو نه زیات موجود دي زما دا زلفې تبرکا په تمامو صحابه کرامو کې تقسیم کا چې هر صحابي زما د زلفو د برکت نه او د فیض نه فیضیاب وګرځي بیا په دې زلفو صحابه کرامو څه کول اوس دا زما موضوع نه ده یعنې قسم دی په دې مستقل ځان نه زما یو بیان دی چې دغه زلفې مختصر اشاره ورته کوم عمر ابن عاص صاحب واغستې مشهور جلیل القدر صحابي دی او چې کله وفات کېده په کور کې اهل بیت ته وصیت کوي چې زه وفات شم نو د مبارک دا زلفې به راوالی د کفن او د غسل نه بعد زما په دې سینه باندې به د مبارک دا زلفې ما ته واچوئ بیا به رانه کفن تو کوي او بیا مې په قبر کې ارحم الراحمین ذات ته وسپارئ حضرت انس صاحب دا زلفې اغوستې وي حضرت ثابت صاحب فرمایي د النسابي روایت دی وایي دا زلفې انس صاحب سره هم وي انس صاحب مبارک چې کله وفات کېږي ما ته وصیت وکړو ما ته وایي چې زه وفات شم ما کله د مبارک دا زلفې دي چې کله ما ته غسل راکړي کفن راکړي د هغې نه بعد د مبارک دا زلفان به راوالي او ما ته یې په خوله کې واچې او بیا د هغې نه بعد مې ارحم الراحمین ذات ته سپاره امیر معاویه رضی الله عنه سره هم دا زلفې وي مواهب لدنیه لیکلي دي وایي د امیر معاویه صاحب سره هم دا زلفې د مبارک وي او دغه زلفې مبارکې رسېدلي دي ورته کله چې امیر معاویه رضی الله عنه وفات کېده هغه هم وصیت وکړو چې زه وفات شم د مبارک دغه زلفې به راوالی او زما د غسل او د کفن نه بعد څه زلفې د مبارک به راته خوله کې په لبانو کېږئ او څه زلفې به راته په چشمانو سترګو کې واچوئ او د هغې نه بعد مې ارحم الراحمین ذات ته وسپارئ څه زلفې خالد ابن ولید ته رسېدلې وي هغه مبارک په قلنسوه ټوپۍ مخکې حصه کې کېښودې او چې کله محضر د جهاد ته ځي دغه قلنسوه ټوپۍ په سره یي د دې زلفو د برکت نه په یو میدان او محضر د جهاد کې چا شکست نه دی ورکړی څه زلفې بي بي ام سلمي رضی الله عنها سره وي هغې مبارکې دا په یو جلجل او یو لوښي یو بوتل کې بندې کړي او کله چې یو بیمار پیدا کېږي د هغې مبارکانو په چم کې هغه بیمار دې کله راځي او دا زلفې راوالي دا بوتل راوالي او دا ورته اوبو کې وایي هغه اوبه بیمار ته ورکړي د دې اوبو د برکت نه په هغه ساعت باندې الله بیمار ته صحت او شفا ورنصیب وګرځوي د زلف روایات شروع کوم خبره اوږدېږي زما موضوع ته دا نه ده غرض مې دا دی مبارک ورته وایي اقسمه بین الناس دا پنځم روایت د صحیح مسلم شریف د کتاب الحج حدیث دی او راوي د حدیث حضرت انس رضی الله عنه دی شپږم روایت د صحیح مسلم راوي حضرت انس راوي بی اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنهما توجه مشترک شپږم روایت صحیح مسلم کې ذکر دی امام مسلم دا حدیث په کتاب اللباس کې ذکر دی حضرت بی اسماء رضی الله عنها فرمایي وایي د بی اسماء د ابوبکر صدیق صاحب لور وه د بی عایشې رضی الله عنها خور وه د نبي علیه السلام خینې وه قریبه نږدې نبي علیه السلام ته ډېره نږدې رشته داره وه دا نه چې یو عام لکه بعضې خلک وایي فلانې روایت دي بیان کوي یا خو بانډیچي او جاهل صحابي نعوذ بالله له بعضې پیدا اعتراضات کوي دا نقطې روباسي بی اسماء د نبي علیه السلام خینې ده د مبارک کور په خوا کې به اوسېدله ټول عمر د هغې مبارکانو سره څنګه صدیق اکبر صاحب تېر کړی داسې دوی په قرب د نبي علیه السلام کې زندګي تېره کړې بی اسماء فرمایي وایي د بي عایشې رضی الله عنها کړې یو چپنه وه تاسو ورته چوغه وایي یا جوبه وایي یا چپنه وایي څوک ورته یو نوم دي څوک بل دا نیکان دا چوغه چې د اوږده جامه د جامو د پاسه چپنه ورته وایي وایي د بي
عائشہ رضی اللہ عنہا سره یو چپنه وه چې کله بی بی عائشہ وفات شوه رضی الله عنها نو بی بی اسماء رضی اللہ عنها فرمایي هغه چپنه ما واغسته هغه ما حاصله کړه وکان النبي صلی الله علیه وسلم یلبسها نبی علیہ السلام مبارک به دا چپنه اچوله دا د نبی علیہ السلام د تن سره لګېدلې چپن وه وایي دا چپن ما واغسته او ما ځان سره ساتلې وه کله به چې زموږ په چم کې د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد د بی بی عائشې صدیقې رضی الله عنها د وفات نه بعد په مدینه منوره کې چاپېرچم کې یو څوک بیمار پیدا شو په ځای د دې چې حکیم ته لاړ شي طبیب ته لاړ شي نه بدلو وایي زما کور ته به راغی او دا چپن به موږ راواغسته فنحن نغسلها للمرضى موږ به دا چپنه دا چوغه د نبی علیه السلام دا جامې دا به ووینځلې اوبو کې به چوڼي به م کې او دغه اوبه به م راواغستې بیمار ته به م ورکړې د برکت دپاره رب کریم به د نبي علیه السلام د دې جامې د برکت نه بیمار ته په هغه ساعت باندې شفا او صحت ورنصیب وګرځولو یا څه ښکلی نظر و د دې صحابه کرامو څه ښکلی مینه وه د صحابه کرامو څه ښکلی عقیدت دی د صحابه کرامو د محبوب سره عجیب عجیب انداز لري هر صحابي د الله د محبوب سره دا د صحیح مسلم د کتاب اللباس شپږم نمبر روایت کدا روایت زه په قطار کې مختصر دی دا ګنټه هم ختم شي دا روایت نه ختمېږي دا خبره را خلاصه کوم ما تاسو سره وعده دا کړې وه چې زه به تاسو ته د بخاري او د مسلم اکثریت روایت وایم مګر اکثر روایت ما د صحیح مسلم او د بخاري وایم اوس یو دوه یا درې روایت د نورو د صحیح سته او د حدیثو د عظیم ذخیرینه د نورو د صحیح کتابونو نه یو درې روایت نور وایي یو دا دی اول نمبر روایت روایت د ابن سعد دی روایت د ابن حبان دی روایت د شفا د قاضي عیاض دی ګڼو محدثینو دا روایت ذکر کړی راوی د حدیث چې دی نو هغه ابراهیم بن عبدالرحمن دی توجه غوښته دی دا یو خبره باندې لږ ځان پوره پوهې کړي دا لږ اهمه ګڼم راوی د حدیث ابراهیم صاحب دی دا ابراهیم فرمایي ما د عمر فاروق صاحب زوی عبدالله چې د نبی علیه السلام اوښی دی د دې عبدالله صاحب خور په نبی علیه السلام واده و بیبي حفصه او دا عبدالله په نبی علیه السلام انتهایی عاشق او اتباع کوونکی صحابي دی دا د عمر فاروق صاحب زوی دی دا ابراهیم صاحب فرمایي وي د عمر فاروق صاحب دا زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مولده وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر دی عبدالله صاحب براغی د نبی علیه السلام د وفات نه بعد دی براغی د نبی علیه السلام د منبر په هغه پوړی باندې چې په دې کومه پوړی به د الله محبوب تشریف ښودو تقریر به یې کولو خطبه به یې لوستله دا عبدالله بن عمر صاحب په د هغې د وصال او وفات نه بعد راغی وضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر د منبر شریف په هغه پوړی به یې لاس کېښودو په کومه پوړی به چې د الله محبوب کېناسته او د هغې نه بعد به یې دا لاس راواغسته ثم وضعها على وجهه یا به د لاس د برکت دپاره په خپل مخ باندې راخ کړ فرمایل د صحابو ته چې دلته د الله محبوب ناسته کړې دا ځای د برکاتو نه ډک دی نو ته مبارک به په دې طریقې د برکت حاصلولو چې د برکت په ځای باندې به لاس راخ کړ او بیا به دغه لاس په خپل مخ باندې په خپل بدن باندې وګرځولو یاد ساته څه ښکلی نظر و د دې صحابه کرام څه ښکلې عقیده لري دا صحابه کرام د مجموع الزوائد روایت دی امام طبرانی دا حدیث ذکر کړي د حدیث شریف راویه چې دا هغه بیبي سلمہ ده رضی الله عنها بیبي سلمہ څوک ده دا د ابو رافع رضی الله عنه بیبي ده ابو رافع صاحب جلیل القدر صحابي د محبوب دی د دې بیبي د بیبي سلمہ دا بیبي سلمہ فرمایي زه یو ورځ مدینه منوره کې د محبوب کور ته راغلم د محبوب مبارک کریمه محبوب علیه السلام اودس کولو بیا یې اراده د سر د وینځلو وشوه نو مبارک اوبه راغوښتې ما ته وایي چې سلمان لږې اوبه راته راکړه دا بیبي مبارکه وایي د مبارک په کور کې یو لوښي کې اوبه وي د بیرې پاڼې وغیره پکې وي مې ترې لرې کړي اوبه مې ورته ورکړې مبارک اوس خو سر مبارک وینځي نو لاندې یو لوښی پروت دی مبارک باندې سر مبارک اوبه راواړولې بیبي مبارکه فرمایي زه د لرې نه نظاره کوم قسم دې د حدیث الفاظ دا دي نو د مجموع الزوائد روایت دا دی بیبي سلمہ فرمایي چې کله د مبارک په سر د اوبو وړي دي او د مبارک په رخسار د اوبه راتلي د اوبه داسې ښکارېدي ته به وایي چې د مبارک د سر نه مرغلرې را روانې دي او لاندې څڅېږي یاد ساته د مبارک د ډېر ښکلا د وجې نه د مبارک د ډېر حسن د وجې نه او بو داسې پړک واړه تاروي چې گویا مرغلرې را روانې دي د مبارک په رخسار باندې لاندې بهېږي بیبي سلمہ فرمایي زه ولاړ یم مبارک په سر باندې اوبه راچوي د اوبه ختمې شوې ما ته وایي چې لږې نورې اوبه راکړه وایي زه لاړم نورې اوبه مې راواغستې مبارک ته مې ورکړې
مبارک د اوبو په سر راواچولې چې کله سر ووینځلو مبارک او د اودس نه او د سر وینځلو نه فارغ شو نو دغه مستعمل اوبه ماته وایي چې سلمه دا واله د مجمع الزوائد روایت کې داسې راځي چې دا واله یو طرف ته ځي کې وضعه کا توی کا خو داسې ځي کې توی کا چېرته که څوک ونه ګرځي قدم پکې نه دي نو بیبي مبارکه فرمایي ما چې د اوبو څوکې کې روانې مې کې نو زما دې زړه د دې ځمکې په دې قسمت باندې رشک وکړو قسم دې د حدیث الفاظ دا دي وروڼو دا وایي ما په دې ځمکه حسد وکړو چې ته به د نبي علیه الصلاة وسلام د بدن لګېدلې اوبه څښې او زه به ترې محرومېږم وایي چې لږه مخکې لاړم دا غټ لوښې د اوبو مې په خوله راواړولو چې څومره مې څښلی شي ومې څښلي باقي بدن کې نه ځای کېږي ګېډه کې دا باقي مانده اوبه مې راواغستې او یو طرف ته پاک ځای کې مې توی کې وضع مې کې او د هغې نه بعد راغلم وایي مبارک راته وایي چې اوبو سره مې څه وکړه وایي ما خو مبارک ته دروغ ویلی نه شو وایي ما ورته وویل چې قربان څومره مې څښلی شو یا مې وڅښلي باقي مانده مې یو طرف ته واچولې توی مې کې وایي نبي علیه السلام راته وایي چې اذهبي فقد حرمك الله بذلك على النار لاړه شه زما د دې تبرک د حصول په وجه دا چې ما سره دومره بې کچه مینه وکړه د دې په خاطر باندې الله تعالی ته د اور د جهنم نه عذاب وګرځولې اور د جهنم د نن نه بعد په تا باندې الله حرام وګرځولو یاد ساته دا روایت د مجمع الزوائد د معتبر امام د معتبر کتاب دی دا روایت امام طبرانی ذکر کړي معتبر ثقه عالم دی دا دویم روایت درېیم روایت اخري بیانوم بیا به یو څو خبرې د دې خپل مشر او خواهش باندې د نبي علیه السلام د محبت درته کوم بیا به انشاءالله صاحبانو ته مقرر کوم تنګ شوي خو نه یې جواب را نه دی درېیم نمبر روایت امام ابو نعیم هغه مبارک ذکر کړی ګوره د نن نه تقریبا د پاسه 1000 سال مخکې تېر محدث دی معتبر انسان دی د مبارک فرمایي وی ماتا د مبارک فرمایي وی عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل د امام محمد د امام احمد بن حنبل سره زوی دی دا مبارک خپل نوم احمد بن محمد بن حنبل دا څنګه روایت کې لیکل امام احمد سره زوی دی نام عبدالله دا وی دی عبدالله فرمایي منکر د نبی علیه السلام یو زلف وا منکر د نبی علیه السلام سره زلف وی او دا مون حاصل کړی وي د حضرت انس ابن داغه طرفنا یا من قبل اهل الانس یا د انس د اهل بیت د اخوان موږ د ازل په ملو شوی د نبی علی السلام مبارک توجه مرشد کړه عبد الله سے وایي موږ د محبوب زلف